بیا هم سلام ګرانو محصلینو، ستړي مه شئ، په خیر راغلی بیا صنف ته، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. او ګرانو محصلینو، څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ او تاسو موضوع مخکیني سلایډونو کې یا مخکیني ویډیو کې د بانک تاریخچه په جهان کې وه. په هغه کې موږ یاداور شولو چې د یونان نه شروع شه، همدارنګه رومیانو، همدارنګه مشخص کسان پکې چا رول پکې درلوده او څرنګه ترسره شو. د همغه تاریخچې په ادامې سره موږ تاسو نن وایو چې کوم کلونه وه چې په دغه تاریخچې کې یا د بانکداري په تاریخچې کې د اهمیت وړ کلونه دي. هغه کلونه نن په دې سټرایډ کې تاسو ته واضح کېږي، یعنې د 1694 نه تر 1695 پورې، یعنې یو کال. دغه کال د بانکوالۍ په تاریخ کې له ډېر اهمیت څخه برخمن ده. یعنې دغه کالونو کې بانکداري موج ته رسېدلی، یعنې در تمام جهان کې د بانکداري سیستم څخه استفاده وشوه یا ګټې ترېنه واخیستې، یعنې شهرت پیدا کړ. کوم کال کې؟ په 1694 نه تر 1695. همدارنګه د 1694 تر 1695 ځکه دا کلونو کې وویل چې شهرت پیدا کړي یا د اهمیت وړ ده چې په دې کلونو کې د انګلستان او اسکاټلند بانکونه رامنځته شوي. مشهورترین بانکونه دي په جهان کې او تاریخي لحاظه د انګلستان او اسکاټلند بانکونه چې په دغه کلونو کې رامنځته شوي او د بانکي خدمتونه خلکو ته ترسره کړي. همدارنګه په 19مه پیړۍ کې بانکواله یا بانکي فعالیتونه یا خدمتونه عصري بڼه غوره کړه. یعنې 19مه پیړۍ د دې سبب شه موږ ویل مخکې مثلا د 1650 1609 همدارنګه د 1101 یا د تاریخونه چې مخکې ویل کوم کلونه چې یاد کړل، نو دغه کلونه په هر یو خپل وخت کې اهمیت درلوده. خو بالخصوص مخصوصا 19مه پیړۍ د دې سبب شو چې په اصلي شکل باندې لکه موږ تاسو اوس فعلا شاهد یاستو چې کوم بانکونه په کوم شکل باندې خپل فعالیتونه خدمتونه ترسره کوي، نو په اصلي شکل بانکونو فعالیتونه په 19مه پیړۍ کې ترسره شول. همدارنګه په 19مه پیړۍ کې چک، موږ لکه څنګه چې ویل چې یو د یونانیانو د اختراع څخه دا وه چې چک یې په چک رامنځته کړ. نو چک رامنځته شو په بانکونو کې د لیږد وړ مبادلات اسناد، یعنې اسناد تبادله صورت رامنځته شو. همدارنګه بانک نوټونه او نور کارونه چې شول رامنځته شو، یعنې پیسې چاپ شولې، نشر شولې، چکونه رامنځته شول، د اسنادو تبادله رامنځته شوه او نور فعالیتونه چې په 19مه پیړۍ کې او په 20مه پیړۍ کې او په 21مه پیړۍ کې اساسه اوس موږ تاسو شاهدان اوسو چې بانکداري په خپل اوج ته رسېدلې، یعنې ډېر خاص نقش لري په اقتصادي چارو کې. همدارنګه په 19مه پیړۍ کې په اقتصادي فعالیت کې بارزه ونډه واخلي او حتی فعالیتونه رهنمایي کړي. یعنې بانکونه وکړل چې په 19مه پیړۍ کې یو مشخصه یو بارزه ونډه ولري او اقتصادي فعالیتونه په مشخص او په ښه شکل سره ترسره کړي. همدارنګه ویلی شو چې په انګلستان، فرانسه او نورو اروپایي هېوادونو کې د قرضې موسسې بڼه ځان ته غوره کړه. یعنې په دغه کال په 19مه پیړۍ په انګلستان کې، فرانسه کې او نورو اروپایي ملکونو کې اکثره بانکونو د قرضه ورکوونکو موسسو په حیث باندې رامنځته شو. یعنې خلکو ته یې وکړل چې په اساني توګه په ډېر شفافه توګه د خلکو د رضایت په اساس باندې قرضې ورکړي. او همدارنګه چې اصلي دنده یې په هغه وخت کې د امانتونو له پیدا کېدو، یعنې کله چې بانکونه موږ ویل چې اصلي وظیفه یې دا چې خلکو نه پیسې واخلي، ځکه چې بانک کې سرمایه شخصي پانګه دونه خاص اهمیت نه لري، د خلکو پیسې چې بانک په باندې فعالیت مخکې وړي. نو اصلي دنده همدغه د امانتونو راټولول یا د خلکو نه امانتونه راټولول چې همدارنګه د لنډمهالو پورونو ورکړه او د ارزښتمنو پاڼو پر بنسټ پیشکي او مالونه و. یعنې دغه د 19مه پیړۍ کې چې بانکونه موږ ویل چې مطرح شو، یعنې اهمیت ډېر زیات شو، دا هغه د دې وجه و چې په دې وخت کې بانکونه وکولی چې د خلکو نه امانتونه راټول کړي، دغه امانتونه نور ته بېرته په اسانه په لنډمهاله قرضونه ورته ورکړي او همدارنګه د باارزښته پاڼو یا سندونو خرڅول یا پیرول او پیرودل ترسره کړي او همدارنګه خلکو ته پیشکي پیسې یا پیشکي قرضې ورکړي. نو دا د بانکونو د عمده فعالیتونو یا مهمه فعالیتونو څخه نه، ځکه ویل چې په 19مه پیړۍ کې بانکونه د اهمیت وړ وه، بالخصوص په انګلستان، فرانسه او نورو اروپایي ملکونو کې. همدارنګه د قرضې د کوپراتیفونو ایجادول او د لومړي ځل لپاره څرنګه چې دا بانکونه په 19مه پیړۍ کې اوج ته ورسېده، نو په همدغه زمانه کې د کوپراتیفونو رامنځته د آلمان په هېواد کې
د بانکي سیستم کې کوپراتیفونه رامنځته شول چې ډېر کله په دې کوپراتیفونو په واسطه باندې د آلمان بانکونو خلکو سره کومکونه وکړي او قرضې ورته ورکړي تر څو خپل تجارت په نارمل شکل سره یا په عادي شکل سره مخکې ویسي. همدارنګه د مرکزي بانک په وسیله د بانک نوټ د نشر په کنټرول سره یې د قرضې په راهنمایي کولو کې فعاله ونډه درلوده. یعنې په همدغه 19مه پیړۍ کې مرکزي بانکونه هم خپل نقش درلوده. موږ وویل چې مرکزي بانک وکولی شو چې پیسې نشر کړي او پیسې چاپ کړي او نور بانکونه هم د خپل کنټرول لاندې راولي. یعنې 19مه پیړۍ هغه پیړۍ وه چې بانکونه پکې په اوسنۍ چې څومره اهمیت لري په همدې اندازه باندې یا دې ډېر کمه فیصدي سره ارزښت یعنې درلوده. یعنې اهمیت د بانکونو اهمیت په تاریخي لحاظ نه په 19مه پیړۍ کې ډېر زیات شو او د خلکو د توجه وړ وګرځېده چې هم خلکو ته یعنې مشتریانو ته هم خپله بانک ته ګټه واضح وه او هم د بانک صاحبان قانع وه هم خپله مشتریانو د بانکي خدمتونو څخه قناعت درلوده. راځو نننۍ بله موضوع دا ده چې اوس موږ د بانکونو تغذیه په لنډ ډول په جهان کې ویلې. راځو په افغانستان کې څنګه وه تاریخچه د بانکونو پیدایښت د افغانستان کې د کوم وخت نه شروع شوي دي. ویلی شو چې د افغانستان د بانکولۍ یا د بانکداري مرحلې کولی شي په 3 مرحلو کې خلاصه کړو. اوله مرحله 1412 نه تر 1418 چې په دې کې بانک ملي یا افغان ملي بانک رامنځته شوی او همدارنګه د افغانستان بانک یا مرکزي بانک زموږ رامنځته شوی ده. دوم د 1426 نه تر 1480 پورې چې بعضې بانکونه مثلا د کرنې او تعمیراتي بانک همدارنګه د کرنې د ودې یا د بانک د انکشاف او پښتني بانک رامنځته شوی ده او همدارنګه د صنعت توسعې بانک او یا د صادراتو د ودې یا توسعې یا رشد انکشاف بانک او همدارنګه په 1482 کال کې چې اوس موږ تاسو شاهد یاستو تر اوسه پورې بیا د بانک د بیا جوړښت سیستم چې تر اوسه پورې ادامه لري. نو دغه مرحله په راتلونکي سلایډونو کې تاسو ته واضح کیږي نو ورته متوجه اوسئ. ښه ګرانو محصلینو دلته موږ تاسو د بانکداري په تاریخ باندې افغانستان کې موږ ویل چې اولۍ مرحله 1412 نو ویلی شو دلته چې تر 1412 هجري شمسي پورې یا لمریز کاله پورې هیڅ داسې مؤسسه نه وه چې د بانکي خدمتونه ترسره کړي. یعنې په افغانستان کې که تاسو نه سوال وشي چې کوم بانک ویل چې تر 1412 پورې هیڅ کومه بانکي مؤسسه نه وه چې بانکي خدمتونه په افغانستان کې ترسره کړي. وروسته د هغې نه ترسره کړي نو وروسته د هغې چې کومه وظیفه ترسره کړي یعنې او ټول کریډیټي معاملې او یا د تبادلې ټول چارې به د خارجي صرافانو خصوصا هندي سوداګرانو په واسطه باندې ترسره کېدلې. یعنې د تبادلې چارې او تجارتي معاملې په هغه وخت کې 1412 نه مخکې د صرافانو په واسطه کوم صرافان بالخصوص د هندي سوداګرانو یا هندي تجارانو په واسطه باندې ترسره کېدلې. په 1911 کې په هغه زمان کې یعنې 19 لمریز کال کې عبدالمجید خان زابلي چې زموږ د اقتصاد وزیر په هغه زمان کې د ویلو چې باید یو بانک اوسي په افغانستان کې چې د بانکي خدمتونه ترسره کړي. نو هماغه و چې د سید عبدالمجید خان زابلي په ابتکار سره یو شرکت د هاشمي سهامي شرکت په نوم باندې یو شرکت تاسیس شو چې دغه شرکت د غویي یا ثور د میاشتې په 1412 کې په افغان ملي بانک باندې تبدیل شو. کله چې دا بانک تاسیس کېده نو د لپاره 9.6 میلیون افغانۍ ضرورت یا 9.6 میلیون افغانۍ باندې دا بانک تاسیس شو چې 2% سلنه د دولت مربوط د خصوصي سکتور مربوط وي او 28% د دولت مربوط وي. یعنې سهامداران د دې بانک هم دولت هم خصوصي برخه وه. خصوصي سکتور برخه پکې زیاته وه ځکه چې هلته نوم یې و هاشمي سهامي شرکت چې په دې کې سهامداران 2% یا 2% برخه درلوده او دولت پکې 28% برخه درلوده. وروسته د چې دغه بانک تاسیس شو د بانک وکولی شو چې په 1414 لمریز کال کې پیسې چاپ کړي یا پیسې نشر کړي چې دا پیسو چاپ یا نشر د بانک مرکزي وظیفه وه چې د دې نه مخکې بانک مرکزي رامنځته شوی نه یعنې د افغانستان بانک په افغانستان کې نه وه. پس د دې نه د افغانستان بانک په 1413 کې تاسیس شو نو پورې افغان ملي بانک لکه څنګه چې ویلې کله چې د افغانستان بانک تاسیس شوی نه و تر 1413 پورې نو بانک ملي کولی شو چې پیسې چې چاپ کړي یا په نشر کړي. یعنې 1414 کې ملي بانک یا افغان ملي بانک کولی شو پیسې چاپ کړي او نشر کړي تر څو چې په 1418 کې د افغانستان بانک یا مرکزي بانک رامنځته شي.
همدارنګه ویلی شو چې خپله بانک ملي بانک د شروع نه سوداګرۍ د پراختیا صنعت او کرنې په برخو کې کار کوي. یعنې بانک ملي چې کله تاسیس او څه کوه د سوداګرانو د سوداګرۍ یا د تجارت د پراختیا لپاره کار کوه. همدارنګه صنعت په برخه کې او کرنې په برخه کې قرضې ورکولې. یعنې کوشش یې کوه چې دغه سکتورونه فعاله اوسي په افغانستان کې او خپل فعالیتونه د صنعت په برخه کې د سکتور په برخه کې او د کرنې په برخه کې ترسره کړي. ویلی شو چې ملي بانک افغان ملي بانک چې هغه وخت تاسیس شو د هم په داخل کې نمایندګیانې درلودې هم په خارج کې یا چې په خارج کې مثلا نیویارک، لندن، هامبورګ، کراچي، پیښور او چمن کې چې درلوده نمایندګیان درلودې. یعنې دغه نمایندګیانو په واسطه باندې کولی شو بانکي معاملات ترسره کړي، د داخل نه خارج او خارج نه داخل ته معاملات ترسره کړي. همدارنګه د بانک ملي چې کله تاسیس په هغه وخت کې 9 ښاري څانګې او 10 نمایندګي په کابل او ولایتونو کې درلودلې. کله چې د افغانستان بانک څرنګه چې ویل دا بانک ملي اول په 1414 کې پیسې چاپ کړي، نو وروسته ضرورت په دې شو چې باید یو مرکزي بانک اوسي چې په پیسې چاپ کړي. نو په هماغه و چې په 1418 کې مرکزي بانک د افغانستان بانک په افغانستان کې رامنځته شو او فعالیتونه یې ترسره کړل. کله چې د افغانستان بانک رامنځته شو د موږ د هېواد په ضرورت په مطابق نور بانکونه هم رامنځته شو. مثلا په 1426 کال کې د کرنې او تعمیراتي بانک رامنځته شو چې باید ضرورت و چې بانک اوسي چې تعمیراتي بخش فعالیت ولري. همدارنګه په 1433 کې د کرنې د ودې او پښتني یعنې 2 بانک په یو وخت کې، یعنی بانک انکشاف صادراتی چې او د پښتني بانک په شی شو د کرنې د بانک انکشاف زراعتي یا د کرنې ودې یا د زراعتي ودې بانک او همدارنګه پښتني بانک چې شو رامنځته شو. په 1443 میلادي کې د صنعت ودې بانک رامنځته یا بانک انکشاف صنعتي چې ورته وي دا بانک رامنځته شو. او همدارنګه په 1455 کې د صادراتو د ودې بانک یعنی بانک انکشاف صادرات رامنځته شو. کله چې دغه بانکونه رامنځته شو د خپل تاسیس په وخت کې نظر د موږ د هېواد په ضرورت په اساس باندې خپل خدمتونه یا فعالیتونه چې کول ترسره کول. همدارنګه ویل شو بانکونه په دولتي او یا مختلف ډول سره رامنځته. دغه بانکونه هم په لکه پښتني بانک هم دولتي و هم خصوصي بخش، یعنې دغه بانکونه هم دولتي یا خصوصي په بخش باندې رامنځته شو یعنې مختلف شکل باندې رامنځته شو. دغه بانکونو چې پس د افغانستان بانک رامنځته شوي و ده وکولی شو چې تر 1470 پورې فعالیت ولري. یعنې تر 1470 پورې د دې فعالیتونه ښه موفق و. کله چې په موږ هېواد کې په افغانستان کې جنګ او جدل او جګړې داخلي جګړې رامنځته شوې، د موږ اقتصاد هم مشکل سره مواجه شو، اقتصادي رکود سره مخامخ شو، بانکي سیستم هم زموږ چې شو له منځه لاړه. نو د دغه بانکونو فعالیتونه اساس ته له منځه لاړه تر دې چې په 1402 هجري شمسي کال کې نوی قانون یا اساسي قانون رامنځته شو او د بانکداري سیستم ته بیا توجه وشوله، یعنې دوباره بانکداري سیستم ته توجه وشوه. هم د داخلي سرمایه‌ګزارانو هم خارجي سرمایه‌ګزارانو دې متوجه شو چې څنګه چې اساسي قانون د موږ هېواد کې افغانستان کې بیرته دوباره رامنځته شو، نو دې ویل چې باید د بانکداري په سیستم کې یا د بانکونو په رامنځته کېدلو کې باید هم توجه وشي. هماغه و چې هم داخلي سرمایه‌ګزاران هم خارجي سرمایه‌ګزاران خواهشمند د دې شو چې بانکونه رامنځته کړي. نو دا چې کوم بانکونه رامنځته شو، څومره په خصوصي بانکونه رامنځته شو یا څومره دولتي بانکونه بیرته سره خپل فعالیتونه آغاز شروع کړل یا تر اوسه ترسره کوي. راتلونکي سال کې پرې باندې خبرې کوو. نو دغه لنډه تاریخچه وه د بانکونو په افغانستان کې. انشاءالله چې تاسو ته مثلا که په عمده ترین خبره دا وه چې تاسو ته پوښتنه وشي چې اولین بانک وایي چې په 1412 ملي بانک و، وروسته د افغانستان بانک او د هغه په تعقیب سره نور بانکونه مثلا د کرنې د ودې بانک او تعمیراتي بانک مثلا همدارنګه د صادراتو د ودې او همدارنګه صنعت د ودې دا بانکونه نظر د موږ د هېواد په ضرورت سره تاسیس شول چې دغه بانکونه 1470 پورې له منځه لاړل، فعالیت درلوده. وروسته د هغه نه له منځه لاړل. بیا 1402 کې د سیستم بیرته تازه شو او بعضې بانکونه بیرته فعالیت وکړه او بعضې تر اوسه فعالیت نه ده کړی. دا چې کوم فعالیتونه بانکونه دولتي دي کوم خصوصي راتلونکي سلایډونو کې او راتلونکي ساعت کې پرې باندې خبرې کېږي. نور هم وخت نه نیسم. خدای مو مال شه. خدای په امان.